السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو موږ ستاسو خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو او یو نوې وظیفه هم درله راوړې ده او یو نوی عمل هم تاسو له راوړی دی، خو د هغې نه مخکې تاسو ته موږ دا عرض کو چې تاسو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ، لایک هم راکړئ، کمنټ هم ضرور ولیکئ او دا ویډیو د اول نه واله تر اخره پورې ضرور وګورئ چې فایده درته ورسي او د خیر خبره درته ضرور رسي او د خیر خبره جوړه کې اوسئ. دوستانو دا وظیفه م راوړې ده چې په چا باندې میرګي وي، میرګي پې راشي، د هغې دپاره څه وظیفه ده. موږ نه خلک تپوس کوي، خلک وایي چې میرګي دپاره څه وظیفه ده، د میرګي علاج څه دی، د دې به علاج څنګه کوو. خو د هغې دپاره تاسو ته موږ یو مجرب وظیفه ښایو او یو ښایسته وظیفه ښایو چې په هغې باندې تاسو عمل وکئ پابندۍ سره، دا میرګي به ختم شي، غوټه به په انسان باندې نه راځي، الله به ورته شفای کامله عاجله مستمره دایمه ورنصیب کړي او الله به ورته کامله شفا ورنصیب کړي. عزتمندو د قرآن کې ډېر لوی طاقت دی، په حدیثو مبارکو کې څومره دعاګانې راغلي دي، دا روحاني علاج دی، په دې کې ډېر طاقت دی. خو انسان له پکار دی چې اول پې توکل وساتي، یقین پې زیات د هر شیز نه وساتي او د ده دا یقین و چې ما به الله رب العزت په دې سره ښه کوي، ځکه دا د الله کلام دی. اوس د الله کلام نه علاوه نور علاجونه نو الله ته دومره نه دي نږدې، خو الله ته خپل کلام نږدې دی. د هر مرض شفا په قرآن کې شته دی. الله رب العزت فرمایي چې تاسو باندې څه بیمار راځي، څه تکلیف راځي، زما د قرآن مجید تلاوت کوئ، زما کلام لوستئ، زه به تاسو له شفا درکوم. نبی علیہ السلام فرمایي چې یو سورې فاتحه کې لکل مرض دائن، د هر مرض دپاره پکې شفا ده. نو دغه رنګې دا قرآن ډېر بابرکته کتاب دی او ډېر عظیم الشان کتاب دی. د دې په ذریعې سره خپلې بیمارۍ ختمې کوي او توکل په دې باندې پیدا کوي. باقاعده خلک په نور شیزونو باندې توکل کوي او عقیده یې هغسې جوړه شوي، ځکه په هغه شیزونو سره الله ښه کوي. دا حدیث دی د نبي علیه السلام چې ستاسو عقیده وي په کوم شیز باندې نو په هغې باندې الله ښه کوي، خو عقیده خو خرابېږي که نه. نو موږ تاسو ته دا عرض کوو چې دا عقیده مکمل په قرآن باندې کوي او علاج هم په قرآن سره شروع کړئ. بهرحال هغه وظیفه دا ده چې تاسو به دا کار وکئ چې سورې واقعه په 28مه سپاره کې ده، اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافضة رافعه اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا. او دا صورت اول نه واله تر اخره پورې وایي 3 ځل، بل کس پورله دی وی او دا مریض دی پې دم کوي او یا دی او خپل ځان دی پې هم دموي او اوبه دی پې هم دموي او هغه دی سکي انشاءالله دې سره به الله میرګي نه شفا ورکړي. او بله خبره دا ده چې دا مریض دی هم سهار او ماښام که سبق کې ویلی وي سورې واقعه دی وایي، ټول بدن باندې د لاس راکاږي، الله به درته شفای کامله عاجله مستمره دایمه ورنصیب کړي. او یا که 3 ځل نه وایي چې زر ځان ښه کېدل غواړي نو 15 ځل دی وایي او بل کس دی ورله وایي، دی پې هم دموي، اوبه دی ورله هم دموي او هغه دی پې خپل ځان هم دموي، نو چې دا بیماري درته ونه لګي. نو دغه طریقه کار دی. دا وظیفه مونږ تاسو له راوړې وه دپاره د دې چې تاسو ته فایده ورسي. زه درته بیا وایم سورې واقعه به نه ده په 28مه سپاره کې، اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه، د اول نه واله تر اخره پورې څوک چې د میرګي مریض وي هغه له دې بل کس دا وایي 3 ځل او دې دې پې دم کړي او اوبه دې مله پې دم کړي او ځان دې پې هم دم کړي دپاره د دې چې ده ته دا مرض ونه لګي. او بله خبره پکې دا ده که مریض سبق ویلی وي نو هغه دې هم ځان له سهار او ماښام 1 ځل وایي په ټول بدن دې لاس راکاږي.
او که بل دا خبره دی غواړي چې زه دې ژر ښه شم، الله ماته شفا راکړي، نو دې بیا 5 ځل ورلوئ. 5 ځل دې ورلوئ، اوبه دې پرې هم دم کوئ، دې پرې هم دمئ. الله به درله زر تر زره شفا ورکړي او الله به ورله روغ صحت ورکړي. نو موږ تاسو ته دا وایو عزتمندو، چا څه قسمه مسلې، مشکلې، حاجاتي، روحاني علاج په ذریعه سره موږ د هغې علاج کو. جناتو مسلې، جادو مسلې، سحر مسلې، نظربند مسلې، د اولاد بندش وي، چا بچي نه کېږي، نو موږ سره رابطه کوئ. جزاکم الله خیر.